الرحمن الرحيم. درود شریف وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقا. وی په اخیستلو خرڅولو کې قسم کول اگر چې سړی صادق ای رښتینی قسم هم په رښتیا کوي، خو معامله د اخیستلو د خرڅولو ده. په اخیستلو خرڅولو کې قسم کول مکروه دي. باب کراهت الحلف فی البیع، باب دی په بیان د کراهت کې د قسم کولو کې اخیستلو خرڅولو کې په بیع کې. و ان کان صادقا، اگر که سړی رښتینی هم وي. ولسوا شلم نمبر حدیث مبارک دی 1720 نمبر. په تجارت کې قسم خوړلو سره دغه تجارت او د دې سودا برکت ختمي. او برکتونه زمونږ او ستاسو کورونو، کاروبارونو، اجرو، بیټکونو، دفترونو، سورلو کې شته. یوه وجه دا ده چې سودا کې اخیستلو کې سړی قسم کوي او که خرڅولو کې کوي، په دې سودا به دی نه سود بنېږي او قسم یې په رښتیا کړی دی. په دروغه قسم چې کوي هغه خو برکت څه چې د جهنم کند دی ځان له وکته، دا د رښتیاو قسم دی او د تجارت فایده او نفع ختمه که برکت ختم کو. عن ابي هريره رضی الله تعالی عنه قال، دا حدیث زمون سردار سیدنا حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے. قال فرمائی سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ما د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوریدلی دی یقول چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایلو، الحلف منفقۃ للصلاۃ، قسم د سودا برکت ختمی. ممحقۃ للکسب، او د ګټې وټې چې کوم برکت دی د هغې د ختمولو ذریعه ده. قسم منفقۃ للصلاۃ، د سودا د زیاتې خرڅولو سبب دی. قسم سره خو سودا زیاته خرڅه شي. مثال به ووایو، دا د څاروو سوداګر 15 کټي یا 15 سخي اخیستې دي او قربانۍ دپاره یې خرڅوي، په هغې قسم کوي. قسم نو مخکې پې لږ ډاډه شي، دي قسم باندې که ستاسو خیال وي که نه، بس سړی لږ باور کې راشي، اعتمادي شي چې والله زه قسم یې راته وخوړو. نو دې سره خو د ده سودا زیاته خرڅه شوه، خو د دې ګټې وټې چې کوم برکت و هغه ختم کو، برکت به پکې نه. که په جایزه یو دا د جایزې د قسم خبره ده، اوس هم پام ته خیال لالو. د جایزې قسم په سودا کې په جایزه قسم خوري، دا سودا به ډېره خرڅه شي. په قسم مخکې به په اعتمادي شي چې قسم کوي، خو د ځان سره څه زیاتې وکړو برکت ختم شو. نن زمونږ او ستاسو په کورونو کې هر شی شته دی، یو نه دوه دوه درې درې، او زمونږ او ستاسو پلارانو سره زمونږ او ستاسو نیکونو سره دا څیزونه نه وو، والله که ورسره دا چې کوم نن مونږ سره دی هغې به چې مړي ژوندي لم تله تاو ما نه به یې چپل او پیزار واخیستو، وي ته راکړه، تاو ما نه به یې څادر واخیستو. یو خو مینه م وه، اوس که زه ورته یو بل نه څادر والو نو کپړې به م یو بل نه غوښتي، وینه نو وینه. او اوس راشه د زنانو خبره نه کوم، نارینه تاسو دا چې کوم کوچ کسان راته ناستئ، کوچ د محلې کوچ یئ، زه د نظر تپوس کوم او زر جواب راکړئ، ستاسو څو جوړې جامې دي زر وایئ. نه نه ډېرې نه که نه، شمار راته ووایي، 20 دي 15 دي 10 دي 3 دي، داسې خو ما ته یو جوړ هم نه ده یاد. ښځه د اوړي ووایئ، د ژمي ووایئ، دا حال دی. ښه ګورئ یو خبره مونږ کوو که نه، تاسو ما ته لږ غوږ ونیسئ، خیر دی خفه نه شئ. خدای پاک مونږ او تاسو ته یو معتبرې ذریعې سره سوال جواب راواستلو چې بس بله دله یو جوړه جامه هم نظر کوم، بس دا کومې چې دي دا نصیب شه. رښتیا وایي چې مونږ او تاسو دا وینځو ویسري کوو یې،
نو خو په عزت سره په قبر ته رسو که نه رسو. څوک به هم د مړي نه راپاره کړي چې دا څنګه جامې دی چولې دي مړه. څوک به هم د شادي حال نه او د واده نه او د جرګې د ځای نه او د جومات نه او د عیدګاه نه او د نکاح د مجلس نه راپاره کړي چې دا څنګه جامې دی چولې. خو په عزت سره په قبر ته رسو. خو د جامو کې خوشحاله یو، برکت ختم شوی دی. تاسو لږ دې ته پام وکړئ، خیر دی. او برکت د څه وجې نه ختم شوی دی؟ ډېرې وجې دي. یوه وجه دا چې په هر کور کې بالمازه پروت دی. بس دې تاسو په مونځ راواړوئ، تاسو ګورئ چې په دې شته وینځلی شوو اغوستلی شوو جامو کې خوشحالېږي که نه خوشحالېږي. په هر کور کې بې ستره ښځه شته دی، بې ستره بې پردې. او پرده خو تاسو پېژندلې ده که نه؟ پرده او ستر څه ته وایي چې اوس یا بیا یې کوم سړي سره نکاح کېږي هغه نه به ستر کوي. د تره زوی، د ماما زوی، د ترور زوی، لیور، د خور خاوند دا کتاب وایي پردي دي، دې نه به پرده کوي. او دې سره څه کوي؟ چینګداړې کوي ورسره. لیور چې د ورندار سره ټونګه په کومه ورځ نه اچولي نو پلار هم ورته وایي خفه یې ته دا ټونګه اچول ګویا د لیور په دې ډیپټیانو کې یو ډیپټي ده ګویا، او الله پې خفه کېږي، ناراضه کېږي. دا شانتې ګیره خریلی او ګیره بوچی ساتونکی سړی په هر کور کې شته، یو دوه او درې که نشته. برکت دروازه په خپله بند کړی. تصویران شته کور کې که نشته؟ د بجلی غلا او د ګیس غلا شته دی په کور کې که نشته؟ سړی چې نارینه دی پنسې د ګیټو نه ښکته ساتي شته که نشته دی؟ دا لوی لوی ګناهونه دي او هغه ګناهونه دي چې عام شوي دي. دې زمونږ د مخ نه پرکت پاسولی دی او د دماغو نه او د زړه نه او د اندامونو نه او د بچو نه او د وړو نه او د زړو نه او د غوړو نه او د وړو نه. او یو دې حدیث کې بیان شو چې برکت څه سره ختمي؟ په سودا کې قسم کولو سره. په حقه قسم، په حقه قسم کړی دی او هغې سره د سودا هغه برکت د اخیستو والی او که د خرڅولو والی په دنیا کې برکت ختم شو. او چې قسم یې په رښتیا کړی د اخیستو کې یا خرڅولو کې نو آخرت کې ثواب او اجر برباد شو. تاسو سهار وختي دی ځئ به خامخا چاته د کور نه سا واس شوی دی، نیمګړي نیمه خوا کورونه دي که نه، ماچس نشته چې سبق نه راواپس کېږي درس نه، ماچس راواله، پی راواله، روټۍ راواله، چینی، چای، دا څیزونه دې وخت کې لګي. نیکبختو زه تاسو ته هر وخت دا وایم په دې کې د صدقې نیت کوئ، هم ثواب هم خورما. که سترګه د یو جاري بله خاندي نو دا خو څیزونه خو بچو له وړي څوک به یې ولوړي؟ نو دا خو په تا فرض دي که نه. خو چې ته دې ته دا نیت وکړې لکه څنګه مانځه ته نیت تړې که نه، که نه نیت ودرېږي. نیت کوم د زړه د خلاصه. نو دلته هم چې اوس ځې که نه نیت کوم د زړه د خلاصه د پیو د اخیستو دا د خدای حکم دی په بچو یې خرج کوم، نو ستا صدقه وشوه. نو سبا له به الله پاک د دې نه بهتر دله درکړي او ډېر به دله درکړي. اوس به زیاتېږي ته به سمبالښ باندې بیا نه پوهېږي چې تنور له ورځې نیت کوم د زړه د خلاصه 2 روټۍ 3 روټۍ اخلم د بال بچ لپاره، دا خدای په ما فرض کړي دي، فرض روټۍ اخلم. نو د فرض ثواب به دې وشي. دلته د فرض مونځ ثواب وشو، هلته دې د فرض ثواب وشو. طلب کسب الحلال فریضة بعد الفریضه. حلاله ګټه وټه کول د مونځ نه پس دویم نمبر کې فرض دي. د نفل ثواب یې ته نه میلاویږي، د فرض خیرات دی دا. او فرض صدقه د دې سره به دې په کور باندې نامراده بیماری نه راځي، د اچانک آسماني شړق بدله نه راځي، بدی دشمنی د دې نه به الله ساتي. خطرناک اسپتالونو، چکرونو، اپریشن تیټر او د ډاکټرانو د کیسې کتارې دې نه به الله پاک محفوظ ساتي. خو دې ته به نیت کوئ، نیت. او نور هم درته اسانومه د میاشتې یا د هفتې ته څه واخلې او خرچه بیبي له ورکړې یا جیب کې ساتې، هغه وخت کې پې نیت وکړه چې نیت کوم د زړه د خلاصه دا خرچه زما په خپلو بچو باندې، په خپل اهل و عیال باندې یا په خپل ځان باندې دا د خدای حکم پوره کوم، فرض حکم پوره کوم. نو هغه ټیم بیا چې ته نه که بې نیت هم لږې لږې راخلي نو بس تا نیت شوی. څومره اسانه شو د میاشتې په شروع کې یا چې کله اکاونټ له ورځي هغه ټیم کې نیت وکړه. خو نیت به کې نو چې نیت دې وکړو آخرت کې به درته اجر او ثواب ملاویږي او دنیا کې به پکې برکت وي، برکت. او بیا چې کله راخلي که نه بس صرف یو آسان ټکی درته ښیم، بسم الله وایه. که پوره بسم الله الرحمن الرحیم نه وایې که نه 10 روپۍ ترې رابیالې کرۍ واله له ورکې بسم الله سره راخله، ته مړه دا برکتونه وګوره. رښتیا وایي مونږ یې اږدو په کوم وي وینا باندې او راخلو یې په کوم وي وینا. پی چې راخلو نو پی والا سره څومره بکواس کول ته، روټۍ په تنور چودري ګول ته څومره ګندګریل وایو، او کور کې چې کله هغه په پتیله باندې سر کېږدي نو هغه څومره وي وینا کوي، تباه شي، مړه شي، په یو جارو جارو شي. هغه داسې وایي. نو هغه خیرې کوي او زه ورته دلته په تنور باندې پی والا سره سکاوي والا سره هغه ګند وخورو کور ته چې سهار وختي وختي کې. دلته هم را سره راته صحابي هم رضي الله عنه الله دې راضي شي، الله دې د ځان نه راضي کړي، الله دې زموږ ټولو طرف نه بهترینې بدلې ورکړي. تاسو وایئ امین 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 امین. دا ښایسته دوام وکړه چې د پیغمبر نوم راځي نو څه وایي صلی الله علیه وسلم، صلی الله علیه وسلم. اجرونه او ثوابونه او دا زبان او غوږونه برکتي شوه، د پیغمبر په درود باندې معطر او منور شوه. خو لاوتې نه او په پوړو کې چې تاسو څه وایي بس هغه ستاسو خپل کار دی، نو برکت لاړ شي. او کور کې مغه شانتي کیسه د هغې خیرې میرې کوي. نو ګورئ په دې سودا کې نه چې اخلي او که خرڅې یې په دې کې یو اجر او ثواب دی. یو بله د مزې خبره راته کوم رایاده شو، یو سړي ټماټر روان کړي دی او خرڅوي یې دې کوڅه کې.
نو هغه आवाज کوي وی ټماټر والی سیر په دومره کیلو په دومره دا وایي کنه د په عمل نامه کې د سبحان الله د الحمدلله د الله اکبر اجر لیکل کی چې دا وی ټماټر نو الته په عمل نامه کې څه لیکل شي د سبحان الله ثواب پسل روپے د الحمدلله ثواب واخلي په دې باندې د الله اکبر ثواب لیکل کی وی کده د سودا د आवाज په ځای باندې چغې شروع کې سبحان الله الحمدلله الله اکبر او نیت دی چې خلک خبر شي او دا د کوډ ورډ سی بیا خلک پیژني چې ټماټر ول راغلي دی به الله نیسی په ټماټر په سودا باندې چې د الله نوم دې د پاره اخلي چې شي خرج شي دی به اوس په دې باندې الله پاک نیسی او چې د ټماټر نوم لري د پیسو د ریټ نوم لري پاغي ورته سلی کړي سبحان الله الحمدلله د دې اجر او ثواب ورته بلی کړي خو چې کله پکې قسم وکړه کنه اگر چې پرشتي نه صادق ای دا خبره هم کې نه سکه چې رښتینی نه صادق ای په حق قسم کوي بس د دنیا برکت ختم شو د سودا نه د دې سیز نه برکت ته پورته شو برکت څه ته وایي لوی خیر ته ډیر خیر ته د ته اوس په دې سیس کې ډیر خیر نه نصیب کیږي حالان کې د مسلمان په حق لري چې د دغه په هر سیس کې ډیر خیر وي هر وخت په کې ډیر خیر چې کلمه ویلې لکنه کله نه د کلمه ویلې کلمه خو د مسلمان لکه هر ټیم پرته الله دې نصیب کړي د دغه په هر سیس کې په هر کار کې ډیر خیر وي ان المؤمن بكل خير على كل حال نبی علیہ السلام فرمایلی دي ایماندار په پورا خیر سره دی خیر او برکت سره دی د لاس کې خیر او برکت ته چې ستې ورته ری بس د خورو نه بسره ورته جوړیږي دوبونه ورته پټرول او تیل جوړیږي دمر خیر او برکت ته ور او هر حال کې دغه په غسل کې نو چې یو شی لګوت یو شی کې خیر او برکت سوي د کلمې د برکت کلمه خو ته نه جدا کیږي خود د دې قسم بے ځای قسم کړي د په سودا کې د قسم حاجت سوچ د کول او راشه نن زمون وړي سوداګانی نه کلي سوداګانی به قسم کیږي نو دا یو وجه مګوري چې خیر او برکت ورکشته لوی دا سوداګر او بزنسمنان لوی سوداګانو والا چې کین ور سره لک ساته ته چې والله زه ولا د شل می چې جی پی دا ولا ور لو به ظاهر شي دا سم د سر تندې وای دا یو وجه سره خیر او برکت او څه عادت دا شوی د ناشکر عادت جوړ شوی دی الله پاک دې په سودا کې موږ او تاسو د قسم نه اوسات یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا رحیم او دا خبر را یاد کړه نه هیرو اولنی بډک بيوه او اخلتي او نو بس بیا مرته ورو بخمنه او د دې وینا ضرورت ورته نو خو بس موږ مسلمانان خو کمزوري یو تی ورته ورو بخ چې د بچو له وړینو چې ستا حق یو نسی کنه ولا تی بیا له نه دا کار نه کوي حرامي کې کنه دا کار نه کوي دا سیده وای نه بس سیده ساده سودا کوي دا په دې د اخر والا کې مخ کې ترسه لګیو نو چې درې سوا او درې کدی کې بده یو نیمه سره نه کوي ګټه نه حرامي شو راته نو بس بیا چې ما ورکول دوه سوا د پاتې مته بس مته دې واجب ده چې الا بدرست بدل بس هغه بس دې کې یو د هغه ذمہواری ده یو زموږ استاد ذمہواری ده کوشش خو بدا کو چې دوه ذمہ داری ادا شي او دوه د عذاب نه بچي د بے برکتۍ نه بچي د مسلمان خو باندې د خیر خواهی بدا کوي اول خو هغه د غنی په کار چې داسې قسم خبرې وکړي خپل یو شی بے برکت کوي بازار باندې چې ویل بس بیا ستا پړ کې خیر خواهی نو تا هغه نقصان نه بچ کا ولا زیات ورکا د قیامت پر ورځ الله پاک یو بندر راولي حدیث شریف کې راغلی داغه به هیڅ نیکی نه الله به ورته وی زرايات کا کنه سنی کې رښتا خدای ته خپه تر دماغ هیڅ نیکی نشته خو یو کار راکیو چې ما به کله څه شی اخیستو نو هم به مې د مخکې خیال ساتلو چې د پکې لګ خېګړو شي او چې بیا مې واپس په چا خرڅولو نه کې مې د اخیستون کې خیال ساتلو نو الله وی دا داسې عمل چې راځه پس پدې دې بخمه جنت ته به بوز آسان به خستل کول او آسان به خرڅول کول ګوتې به ډېر نه ماتول او کنه فکس پرایس فکس ریټ بالکل د یوې خبرې دکان کنه د یوې خبرې دکان بالکل زمونږ تجارتونه نه دي سوداګان دا موږ مسلمانان که اخلو او که خرڅو که دکان هم دی او که ځان له شي اخلو دا ټول اکثر د شریعت نه خلاف روان وي کو سوداګر ځکه په سودمنی ګو مال غالما ماچس ډبې اخلما یا کور اخلما
یا ګاډي اخلم جایداد اخلم وړوکې سودا وي او که لویه سودا نم اخیستل زده کړي دي او نم خرڅول زده کړي دا لکه د مانځه په شان زده کول نه داسې کار نه دی که نه اوس ټول مال مه راولئ داسې کار وکړئ دا اوس تاسو تشکیل وشو دا 15 شل کسان دي که نه نو بس تاسو تر ماښامه پورې بل کار مه کوئ په دې شلو خبرو کې خو به م یو یاده شوي که نه بس هغه یو کوئ تاسو به د دین د عیان شئ او خدای پاک به موږ او تاسو ته په دې خبرو باندې د عمل توفیق راکړي دا به سوونو زرګونو خلکو ته ورسي او کم نه کم خپل کور ته ورسوئ چې دا په پتیله باندې په سبزی پرې کولو دغه باندې دا وینا کنځل به دې ردي مه کوئ په دې کې د صدقې نیت کوئ په دې کې نیت کوئ نیت نو خیرونه برکتونه به ګوره یو کیلو ټنډې رالی که نه مثلا د کور مالک چې کوم دی بهر سبزی والا نه چې اخیستې هغه هلته نیت وتړلو نیت کوم د زړه د خلاصه د دې ټنډو د فرض صدقې په خپل اهل عیال باندې پوه شو دا په خوله دې مو وایي په زړه کې خو اصل خو په زړه کې دی خو مه کوه چې په خوله هم ورسره وایي چې عادت یې جوړ شي دی بیا چېرته دعا لتلو یا مړي لتلو بچي له ورکړه چې دا ته کور ته ورسوه بچی پکې ځان له نیت وکړي چې دا زه د صدقې نیت کوم د وړو کور کې چې کومه ماشومه کومه زنانه دا پرې کوي هغه دې ورکړي د پرې کولو کې د صدقې نیت وکړي بله زنانه ورچوي کټوی کې هغه دې په هغې کې د صدقې نیت وکړي بل بیا لړي او برابرۍ بل بیا ډونګه کې اچوي واپس پلیټونو کې اچوي هغه دې نیت وکړي پدرستخان یو بل ته پیش کولو کې دې نیت وکړي دې ټولو ته به ځان له ثواب ملوي ثوابونه خو د الله لاس کې دي او دا به ډېرېږي اورېږه یو بل خبر رانه پکې هېره شو دا تاسو نه اکثر هېروئ یو پلیټ چې پکې استاد جي لولېږي که نه او استاد جي پکې بیا د صدقې نیت وکړي نه بیا د ټولې محلې ثواب پکې وشي دا چاته حل نه وایي ځان ته تر خزنه سمه مسله مې وکړه داسې کار شوی یو مشر استاد د کشر شاګرد جومات ته رالو لکه مفتي صاحب چې دي جومات ته راشي که نه او ما نه پوښتنه وکړي هلکه ما ویه بانک په ټایم به که نه جمعې جمع دی څنګه ده مونځګزاري راځي جمعې لکه نه راځي مړی ژوندی دی څنګه دی نکاح جنازه او مقتدیان راځي جمعې له نه راځي او ښه ډیپټیانې ورکې درسونه ورته کوي څلور واړه او قوم ورته ځي درس قرآن درس حدیث درس سیرت درس فقه کېږي ښه مقتدیان درنه خوشحاله دي او ډېر خوشحاله دي خیال در باندې ساتي او چې خیال را باندې ساتي څنګه خیال در باندې ساتي یاره جي بس پاک د جبرائیل امین په نظر راته ګوري نو استاد ډېر خوشحاله شو مشر استاد والله داسې بختور خلک دي خپل استاد ته د چا په نظر ګوري نو شاګرد ورته استاد جي اوس مخکې واوره که نه تپوس ته ونه کړو چې څنګه د جبرائیل په نظر راته ګوري وایي جبرائیل علیه السلام نه ناجوړه کېږي نه په یخنۍ کې د څادر ضرورت پېښېږي نه د کپړو ضرورت پېښېږي نه د کرای نه د بل نه د کټوی نه د سمسۍ بس هغه شان نظر را باندې کوي چې ګینې دا زموږ استاد نه څه خوري څکي نه څه کپړه جامه نه څه دارو او بد داسې دی لکه ملایکه ده بس کېنه هېڅ خوراک څښاک ته ضرورت نه نه په دې به ورته ګناه ملاوېږي ځکه دلته مونږ جمعې ته ولاړ یو هغه دلته پپنګ کوي مونږ دلته درسونه کوو هغه لګیا وي بس ځکه اخیستلی کېږي نه څو ځل ورپسې ما ماشوم ور واستولو مې هلکه هلته مه غږوه خو هغه بیا خفه کېږي ته مونږ رزق نه کوو نه دې باندې خلک تنګوي یو هغه نه ډېر زیات تنګ وم هغه سره خدای پاک داسې وکړو چې دلته به ورسو شي به کار پرېږدم هغه به خراب شو بیا به ورکې سوري نه مې دونه اچوم دې اوس خدای خلک شته کنه چې یو دانه پاک امپورټ وي کنه چې دا وړي اره ختم شو چې ورته ویل چې دا ولر نه کېده په کلمه باندې راځي په کلمه کې دی یو نه کافرانو پر خپل حق اوس کلمه اوس ورسره یو لاس کې دی په بل لاس کې وړه داخلي او په یو لاس کې دی او په بل لاس سمسای وي دا څه برکتونه پکې راشي چې په خوراک موبایل ها لا ګولې